الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آية الكرسي دا قرآن کریم اعظم آیت تے دا مشتملو پلس جملو باندے گزشتہ جمعہ کی دا اللہ لا الہ الا ہو وضاحت شویو نن درس کے دویم جملہ الحی القیوم دا مخ کی اللہ لا الہ الا ہو دا دے آیت دعوہ داور پسی پدے دعوہ باندے دلائل ذکر کئی اللہ چھ دے نشتبل لائق دا عبادت نشتبل معبود الا ہو مگر یو اللہ معبود دے یو اللہ حاجت روا دے یو اللہ مشکل کشا دے یو اللہ غوث اعظم دے یو اللہ گنج بخش دے یو اللہ خالق دے یو اللہ مالک دے یو اللہ رازق دے یعنی خالق مالک رازق مدبر کامل علم والا کامل تصرف والا دا یو دا اللہ ذات تے اولی پدے خبر بان دلیل سدے داغی دلیل دادی چھ الحی القیوم آغا ذات الحی دے او القیوم دے دادا اللہ رب العزت صفات دی الحی القیوم دے الحی کی دا اللہ رب العزت کمال وجود ذکر دے او القیوم کے کمال ایجاد ذکر دے سو مطلب الحیو جوندی دی اغذات شتا واجب الوجود دے او قیوم یعنی واہب الوجود دے موجود کون کے ذات دے یعنی بذاتی ہی واجب دے واجب الوجود دے او نور موجودات و توجود ورکون کے دے حبہ کون کے ذات دے عطا کون کے ذات دے القیوم دا الحی صفت دا قرآن کریم زی پزے ذکر کرے چدا دا اللہ صفت تے لکہ سورت آل عمران دویم آیت کی اگورے سورت آل عمران دے پسی سورت تے دویم آیت التم دا اللہ رب دا صفت ذکر شوے دے
الله لا اله الا هو الحي القيوم. الحي اغذات ژوندې ذات. دارنګ سورۃ طه آیت نمبر 111. سورۃ طه 14 پارا. وعنت الوجوه للحي القيوم. وعنت الوجوه او عاجز بشی مخنا غزات تال حیو چغا ژوندې ذات دی القیوم چلون کې عالم دی. دارنګ سورۃ فرقان آیت نمبر 58 اتلسمه پارا. سورۃ فرقان نلسمه پارا. وتوکل علی الحی الذی لا يموت. اللہ صفت دی الحی. وتوکل نتوکل کوا ځان سپارا علی الحی الذی پاغ ژوندې ذات باندې. څنګه ژوندې ذات دی الله؟ ژوندې خو زمیم ژوندې خو تم یې. الله څنګه ژوندې ذات دی لا يموت. هغه ذات داسې ژوندې دی لا يموت پاغ مرګ نه راځي. الله باندې مرګ نه راځي. نو توکل علی الحی الذی لا يموت. دارنګ سورۃ مومن آیت نمبر 55 چلیرشتمه پارا. هو الحی لا اله الا هو. هو الحی د غزاد کم ذات دا مخ کې دا صفاتونه ډیر شی بیان شوی دي. ها مخ کې ذکر شوی الله الذی جعل لكم الارض قرارا. از مکه ټینګه ګرځولې ده اسماني چت ګرځولې ده تاسو له خيسته شکل صورت درکړې ده رزق درکړې ده. نو هو الحی نو دغه ژوندې ذات دی. نو لا اله الا هو نو بل الہ نشتا. فدعوه لہذا اسی ہی کو پکارو. دا الحی نہ مراد دا سی ژوندې. زما استاد محترم علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مانا کولا او ذات جو زندہ ہے نہ مرندہ ہے. دا مانا قرآن خپل ذکر کړی دا مخکې اوس موږ آیات راوړلو. د حی نه مراد هغه ذات دی چې لا يموت په هغه باندې مرګ نه راځي. په الله باندې مرګ نه راځي. الله شتا الله وی. الله اکبر کبیره. تفسیر قرطبی معنا کوي د الحی چې باقی دی الله. الحی معنا الله باقی دی. الله له جن ثابت دی. الله رب العزت لرا جن ثابت دی. دا سي جن دی چې همیشه دی او زوال ور باندې نه راځي. دا الله جن دا څنګه جن دی د مخلوق سره به تشبیه او تمثيل نه ورکه. رد پکې پاله هو د مشرکانو باندې. الحی کې د مشرکانو رد دی. مشرکانو ځان لري خدایان جوړ کړی و. نو باز خدایان مړوخه مړو ته د خدای درجه ورکول یا بعضی جماعت دي لکه بوتان کانی وغیرہ او که ژوند دي او غیله د خدای درجه ورکي نو پای پنا راضی کنا. او الله داسې ذات دی الحی داسې ژوندې ذات دی چې پاغه باندې مرګ ناراضي. او دا الله نه علاوه څه دي نو داغي بارک قرآن کریم ذکر کوي کل نفس ذائقه الموت. کل نفس هر یو نفس. استادانو دا کلو چې دی کنه دا سور د موجبی کلیه دی. دا سور د موجبی کلیه دی. کل نفس هر یو نفس دی. هر یو نفس کې اولیاء بزرگان کل نفس ذائقه الموت دی بر عمل سکیخه. کل نفس ذائقه الموت دا سنا چې بعد به مرګ نه سکی.
کل نفس ذائقۃ الموت. بل مقام کې الله فرمایي کل من علیها فان، دا سچې په دې ځمکه باندې دی پناه کیدونکي دي. یو دا الله ذات دی، دا الله صفت دی الحی، همیشه ژوند الله صفت دی. ها همیشه ژوند بل چاته ثابت نکي. ها و د قران تنی ناس کنه دل دام پتنی چې همیشه ژوند الله صفت دی. بیا بل سوئی ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. ويبقى وجه ربك، ذات در رب باقیه، نور ټول فانی دي. دارنګي الحي همیشه ژوند دی. نو الله رب العزت همیشه ژوند ذات دی، پاغه مرګ ناراضي. دا الله نه علاوه سچري داوا پنا کی، بلکې حدیث مبارکو کې راځي د قیامت پر ورځ دا مرګم پناشي. ښه دا مرګ به راوغوښتلی شي او دې مرګ ته به د ګډولی شکل ورکړي شي. دا مرګ به هم ختم شي، چاړه ور باندې راښکلي شي. جنتیانو ته وي دا جنت کې همیشه، جهنمیانو ته دا جهنم کې همیشه. دا الحیو دا د الله صفت دی. خدا سے ژوندې ذات لا یموت چې پاغه باندې مرګ ناراضي. نو چې مرګ ور باندې ناراضي نو دا څوک دی؟ چې مرګ ور باندې ناراضي نو هغه یو الله دی. دا الله نه علاوه په ارچا مرګ راځي. دې مرګ لرا د بادشاہانو بادشاہي رکاوټ نشي جوړې. بادشاہانو باندې مرګ راغلي دی. سلیمان علیہ السلام لوی بادشاہ، دا سه بادشاہ چې بادشاہي داغه په هواګانو باندې مو هواګانی تابع وي. دا سه بادشاہ چې تخت تابع وو، چې تخت به حکم کو کنه نو په لږ وخت کې به بلا د میاشتو مسافت څه کاو. هغه سلیمان علیہ السلام پیریانی تابع وو. هغه سلیمان علیہ امثال ډډه وایي او پیریان لګیاري کار کوي. سلیمان السلام باندې مرګ راغلی، خو پیغمبر دی. لاندې نه دی کونټه دل دې کې وینو وته کار ویل وینه پکې شي وي. او بیا فلما خر سلیمان السلام پریوت، ور پیغمبر دی او پریوت ځان د غرزیدونه نشي را بچولی. ښا مونږ خو نن وایو رو رسېږه مصیبت کې د الله نه بل چا ته رو رسېږه چغې وایو. وګوره سلیمان علیہ السلام دی هواګانې تابع وي، تخت تابع وو. او فلما خر نو چې کله را پریوت ځان نه شو ټینګولې، بس وفات شي وکنه. الله ور باندې مرګ فیصله وکا. فلما قضى علی الموت، الله ور باندې مرګ فیصله وکا. نو هغه چینجو هغه وینو هغه کونټه او خړو سليمان السلام را پریوت. پیریانو ته پته ولګی دا وی مونږ وی کدي ژوند دي مونږ دګیو شپورز مکار کولو. ښه کومه له غیب پته وی پیریان وی نو موږ له دون ځان باندې سخت بیان نه وته را کړې. موږ کې بادشاہ مونږ ته ګوري دې مرګ لره د بادشاہانو بادشاہیم رکاوټ نه جوړې دي. دې مرګ لره د وزیرانو وزارت، د مالدارانو مال، د حسینانو جمیلانو حسن و جمال، د اولیاء ولایت، د بزرگانو بزرگی، حتی چې د انبیاء نبوت د مرګ د پار رکاوټ نه جوړې دی. انبیاء علیهم السلام باندې مرګ راځي. اذ حضر یعقوب الموت، کله چې یعقوب علیہ السلام پیغمبر دی علامات د مرګ ور تراله بچوته وصیت شروع کا. بیا د تمام انبیاء علیهم السلام امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وګوره باندې مرګ راغی، وفات شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو. درش پیته زندگی یې تیر کا. سلویخ کاله جون چې مکه مکرمه کې تیر کنو د وحی نزول شو. 14 کاله مکه مکرمه کې وحی نازلې ده. 53 کاله شو. نو بیا دین وروسته مدینه منوره ته هجرت وکړ. نو 10 کاله د نبی علیہ السلام مدینه منوره کې ژوندو. نو چې دیش په تکاله پورا شو نبی اسلام وفات شو.
نبی اسلام باندې مرګ راغی ښه تاسو چانو کې کنه چې نبی اسلام سونو عمر دی نو جواب کې موږ وایو درش پېته کالو درش پېته بیا د نه رستو د انبیاء علیهم السلام د برزخ ژوند دی ښه کوم چې زموږ خلاف یو پروپاګاندا کیږي خلکو ته وایي د مدد د انبیاء او ژوند نه مني نموږ د انبیاء علیهم السلام ژوند منو ښه دا برزخ ژوند دی د دنیا خو ته په خپل وي چې 63 سال دی دې خبر باندې ځان پوهیږي د بعض خلک اواګانې ورکی پروپاګاندا کوي دې قران نه دی قسم می دی په الله کلو مقصد پکې بس دا قران دل نه په خپل وي نه دی ول پریدي او دا کټه کې به ته وي چې د انبیاء او ژوند نه مني قسم په الله چې موږ د انبیاء او ژوند منو د دنیا نه رسول برزخ ژوند دی اوس په خبره پوښوي بیا به دې خبره کې بدی کې بچیر چاړ نه کوي ښا دا خبره و چې پیغمبر تا شهدا او د دنیا ژوند خو تیر شو کنه کنه د دنیا ژوند نه تیر د دنیا ژوند تیر شو بیا د برزخ ژوند جدا ژوند د برزخ ژوند مونږ منو انبیاء او تیمنو اولیاء او تیمنو شهدا او تیمنو او زموږ د عقیده دا چې په دې ځمکه د انبیاء علیهم السلام بدن لره خرابول د انبیاء بدن خورل دا حرام دي مرګ ور باندې راغلي دی په انبیاء خو څوک مرګ نه مني کنه دا بیا د قران کریم خلاف خبره نبی رسول الله تعالی فرمای انک میت و انهم میتون اے محبوب تابانه عمر رضی او دیوم ژوند دیوم مړکی او کل نفس ذائقه الموت سره بسکه او د الله صفت الحی سره بسکه چې الله همیشه ژوند دی همیشه ژوند چا صفت دی دا خبره بیا دی پوښښ کنه همیشه ژوند چا دی نو په انبیاء علیهم السلام باندې مرګ راځي په اولیاء کرام باندې مرګ راځي او بزرګانو باندې مرګ راځي الحی دا صفت د الله دی همیشه ژوند دی القیوم دا صيغه مبالغه ده دا قران کریم زې په زې ذکر کړي سورۃ ال عمران کې مخ کې ذکر وکړو الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم التم د الله را صفات ذکر شوی دی دارنګه سورۃ طه کې ذکر شوی دی د القیوم معنی د قائم دی په هر چیز باندې سره د حالات دا غینا قائم دی په هر څه سره د حالات دا غینا سورۃ رعد آیت نمبر 33 وګوره 33 نمبر آیت سورۃ رعد 11واں پارا القیوم چې الله رب القیوم ذات دی افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت القیوم معنی شو هغه ذات قائم چې قائم دی په هر چیز باندې سره د حالات دا غینام آیا هغه ذات چې قائم د هر قائم په هر یو نفس دی سره د هغه نه چې سکړي د ارسو داغي بای باندې قائم الله دی نو کمن هو ليس كذلك فشان دا چا کی دی چې هغه داسې نه دی بیا الله له ګور شریکان ګرځي قل سموهم تو ایسا دی سکړي دی هغه کردار راوخه کنه نو دا رنګي قائم دی په هر سبان دی سره د حالات دا غینا بعض ویل القیوم معنی د همیشه د القیوم معنی د همیشه ابن عباس رضی الله عنهما دی معنی کوي قیوم هغه ذات ته چې زوال په ناراضي تبدیلی په ناراضي زوال په ناراضي تبدیلی په ناراضي قتاده رحمت الله علیه معنی کوي چې قائم دی په تدبیر د ټول مخلوق او په حفاظت د ایوان دی حفاظت کوونکی ادار سو قیوم دی تدبیر کوي رد په هغه چا چې د الله نه علاوه بل څوک مدبر غني مدبر یو الله دی قران کریم کې د مشرکین حال الله بیان کړی دی کله دې مشرکان نو تپوسو شي و من يدبر الامر دې ټولو کارونو تنظیم چلوونکي څوک دی مشرکان به الله ننم داسې خلک شته ځان ته مسلمانان وي کتابونه لیکلي دي پای کې وایي زی تصرف بھی ہے معزون بھی ہے مدبر بھی ہے شیخ عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی سے بھی مدبر دیکھا دنیا نظام هغه چلی نه
القیوم دا صفت د الله د نظام چلون کی ذات دی، بل چاته مدبر نه وي. نو الله پاک په دی وجه الہ دی، الله لا اله الا هو، الله په دی وجه الہ دی چې الحی هغه ژوند دی، هغه او هغه دی هغه بئی او دارنګي مرګ ور باندې ناراضي. بعض علما ذکر کوي دا حی او قیوم د دې دا مجموعه الحی القیوم دا چې دوی دا اسم اعظم دی، الله الویدوف دی، همیشه ژوند دی او د ټول نظام چلون کی ذات. علی رضی الله عنه وی په غزوه بدر کې یو وخت کې ما وخت چې نبی علیہ السلام وینم، نبی علیہ السلام په سجده کې بار بار داوی یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. څنګه وی دارنګه مسند احمد کې روایت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې بکله ته مشکل رااله نو دعا به غوښتا. نبی علیہ السلام بس کوله کوم وخت کې چې کله ور باندې مصیبت راغی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به سوال کو، نو سوال به څه کو؟ مسند احمد کې روایت دی دا سوال به کو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. څنګه یا حی یا قیوم برحمتک استغیث معنی ډیره مزیدار ده. دا چې سړی معنی تم سوچ کی کنه مصیبت پر راغله مشکلات پر راغلی دي دی معنی ته سوچ کیو په تنهایی کې ځان ته را پاسېدلې دی او د سترګو نه یوخ کې را بهیږي. یا حیو اے هغه ذات چې ته همیشه یا قیوم اے هغه ذات چې د ټول عالم نظام چلے برحمتک په وسیله د رحمت تا سره استغیث رب زتا د فریاد کوما تا نه امداد غواړم. سنو جامعیت دی پکې یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ټول مصیبتونو کې دا سوال کول پکای څنګه یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. زموږ استادانو ذکر کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ وروته د صحرا طرف ته لړو، د عربو یو مشهور پهلوان دغه نوم رکانو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې گیر کړ، ما خو ته پاسمانونو یې کته خپل پسمه کراکی او به ولا خړوي دلته دما پټو سره پار راغلی وته پریدم دینا ما سره به کشتی کې ښه پردولې برا سره کی. نبی اسلام مکوا مت چېړه ملنګانو سره مچېړه نه کشتی برا سره کی. هغه پهلوان د عربو پهلوان ښه او پټولو پهلوانانو کې غټ پهلوانو هغه رکانه شروع کا بسم الله والعزى فنوم د لات او د غزا خدایانو باندې زه د کشتی شروع کوم. نبی رسول الله په ټیران غړي زموږ داسې نر پیغمبرو دسته کېدو والا نو ښه نبی رسول الله بهادر او سپسالارو. مونږ کې افسوس دی کله کله مونږ د نبی رسول الله شان اورو کنه نو مونږ ته د شان داسې بیان شي چې ځین کې پیغمبر ځانه چپوړي جوړ توکړي او ګډ کې ناس ته بس صرف غریب واسه کړه. نو تکر کړه شامل ذل پیدا سی وي او شونډې ادا سی وي او ننګي ادا سی دا پیغمبر صورت واقعي چې دغه صورت غونډه صورت نه و لکه صرف په دې اتفاق کو چې نبی اسلام داسې یو غریب ثابت کې ته خلکو ته داسې انداز سره پیش کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه پیغمبر دی قرآن کې راځي سورۃ ال عمران کې براشي وایز غداوت من اهلک کله چې سار وخت جو کور وته کنه او تا صحابه کرامو ته مورچه خودل ته بدیز کې دا څه کمانډر پیغمبر یو پیر مدینه منوره کې د شپې دا صحابتناک आवाज غونته لګیدو صحابه کرام وروته چې چرته دشمنو حمله نه کړي چې وی کړه دې کې نبی رسول الله ډیر تیز را روانو صحابه ته بیغم سم له زاغه بارډر پورې تلی مسم نشته خطر نشته خطر دې نر پیغمبر موږ ورته نر پیغمبر په امت کې جنگ حنین کې نبی رسول الله والسلام په کشر باندې ناس ته
او نبی اسلام او مشرکان ته انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب درستو کېدو ولا نه ما انا النبی لا کذب ز پیغمبرم دروجن پیغمبر نیما زد عبد المطلب نو سیما انا ابن عبد المطلب د عبد المطلب د خاندان نیما څخه د خاندان هو نه ورستو کېدو ولا خو نه یو په حدیث مبارکو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جهادي اسونو ذکر د نبی اسلام د توري ذکر د ډال ذکر د ارسب کې راغلي نبی اسلام ته یو جنگجو پیغمبر د کفر خلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکانه ته مټه راون غاړه ها رکانه خو بسم الله دی والغزا نبی علیہ السلام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث دیوی کنا پلاونه نو درشلو نبی اسلام سره راواچو ورته کوم لا دی ولګی دا کنا او تی لګی دی ویل پورا باندې لګی دی خرم له دا خو مګر او مګر ها نبی رسول الله وی کی دی ته پوښیو نه بیا راځه په دوباره نبی اسلام ته دوباره راځه نر پیغمبر بہادر پیغمبر سپسالار پیغمبر مونږ نن د پیغمبر بہادری مونږ ته بیانې کینې نو کې براشي څنګه صحابه کرام دا بہادری د نبی عليه السلام نه ذکرې وا ځکه خالد بن ولید رضی الله عنه د 60,000 کافرانو مقابله د په یواد زم 60,000 بیگاوم په دې عنوان شي په جمعه کې تفصیلی بیان زموږ ملګری ابوبکر مفتی صاحب کړو ها بار ملک د بیرون د سفر نه واپس شو موږ صحابه بہادری او د پیغمبر غیرت باندې دا واقعا په کې خالد بن ولید ذکر کړو بیگا شي په جمعه چې په جمعه ته کله کله ځای نو صحابه کرامو د نبی رسول الله دا سبق حاصل کړو نبی اسلام غروکانه بیا په دیم دل کې هودو په دریم دل بیا کې هودو یا په دې روایتو کې ځړې مسلمان شوی شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت الله علیه لیکي چې څوک دا وظیفه جاری وساتي او دا مخفل جاری ساتي دا ماته اس مشکلات محیط نه راغلي یا حی یا قیوم اسره الفاظ نور د دعاګانو راغستې دي نو دو دعاګانې یو کړي دي یا حی یا قیوم لا اله الا انت برحمتك استغیث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين دا دعا د سار فرض د سار د مز د فرض او سنت میز کې زیات ترویل وکړ سلوي خيري مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکي چې دا دعا ما خپل معمول وګرځاو نو چې ما کم کانی ته لاس چولې ست مې لاس چولې لا مکمل کړی دي ښا څنګه کې مې راغلی دا کار کول پکار دی شوی دی زما استاد محترم مولانا مفتی مسلم ني ستوي صاحب مدذل العلی دلته د مدرسې په تاسو راغلی دغه ته بجریبونو غټه مدرسه را هغه دا مال دی یو دعا جوړ کړی ښا زماړي کړل چې طلباو ته هاستلې کمی دي بده خو یو پک نه لدې چا خرڅو سبا 22-24 लाख रुपए چې بس دا وظیفه مې کوله او جمعه کې اعلان وکړو چې ایماندارو د پیسو ګورې هفته ټیم دی هفته په دې ځنه پیسې نه لم غوري نو په هفته کې نارینه او زنانه او بس هغه شی په هفته کې پوره شي وې زموږ د مشکلات نه راغلي یا حی یا قیوم لا اله الا انت برحمتک موږ د ویلو والو وظیفه نه خو کنه موږ چې یو تعویذ ته وګورئ چې بس ما مټ تا چوری غړ دا کاوه میټول کیږي دا بس ویم راویم نه ایا چې تاسو یو وظیفه راکړه چې کور والا می وای ښا ولې پتا ته چلې دی چې کور والا می وای الله الله دا دعا یاد شمول کړو ته کنه او چې مشکلات ګوره انسان وی چې تاسو باندې بیان مونږه محب باندې کینن پروګرامو دا 1 بجې پورې دلته د مونږ مو درته دا پکې نه کېده قسم می دی په داسې د دعا په برکت سره هغه پروګرام مو شو چې می مسکه خپل درسم کزاره شو دې درسم الله او رسول دا وظیفه چې سړی جاری ساتي زه به مشکلات مخې ته نه راځي بس یا حی یا قیوم یو څو پیری ته په یاد کې ها څوک په یاد کې ان شاء الله تاسو ځان ته پیدا کړئ یاد مې یاد وې سړی
یا حیو یا زمونږ دا کی کوم دا کار وزیر راته وکي او دا کار اله فقیر وکي او دا کار اله ایم ان ایز بو کی او ایم پی ایز بار دا کار وکي دا ډېر غلط سوچ ایماندارو ښا خپل کارونه په الله باندې کول پکار دي خپل کارونه په الله باندې کول دي سم مشکلات را له مصیبت را له یا الله تیرا توکي خو کارونه کول او دا دعا ته شوی او درس دم کې زمونږ ملګری کتاب چر وړي وګانه مکیره ناګانی دا دعا پای کې مفتی صاحب لیکل ده یا حیو یا قیوم څنګه لا اله الا انت برحمتک استغیث اصلح لی شانی كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين معنی دا کنه یا حیو اے ہمیشہ ژوندی ذاتا یا قیوم اے تمام نظام چلون کی ذاتا لا الہ الا انت تانا بل علاوہ سوک حاجت سر قول والا نشتا لا الہ الا انت برحمتک استغیث استاد رحمت په وسیله تانا سوال کوم اصلح لی شانی کلا یا الله دما ټول کارونه ټیک کی اصلح لی شانی کلا ولا تکلنی الى نفسی طرف رب استرګي د رب برابر مې خپل نفس ته مفرد کوي نفس مې هلاکي نفس په دین نه لري کوي نو الحي القيوم دې صفات نور اثرات مشتاده یا حي یا الله یا قیوم یا الله دې یا صرف یا حي یا قیوم یا الحي القيوم نو دا په دې مخ کې دعوه باندې دلیل شو چې الله چې دی لا اله الا هو په کائنات کې بل الہ نشتا په کائنات کې بل حاجت سر کولو والا نشتا بل اولاد ور کولو والا نشتا دا ولي ځکه هغه ذات همیشه ژوند دی همیشه ژوند الله صفت دی القیوم او ټول نظام چلون کی ذات دی اے پاک پروردگارا ته همیشه ژوندۍ ذاتی او اے پاک پروردگارا ته د ټول نظام چلون کی ذاتی اے ربا موږ اختلافي به وایو چې خبره کوي خو ایمان والا مضبوط خلک دی او اے ربا زموږ ته نوري ساجتونه نشته یو حاجت پورې ته ربا ولا بعض خلکو زموږ ساجت دی زموږ بل شان مسلې دي کنه زموږ د صحت مسله ده او دغه زموږ د پیسې مسله ده او د کوټې مسله ده زموږ د مسلې دي خدای ته چې لاسي وبا ته یا الله زموږ ته تبل یو وجد نشتا رب یو وجد مو دی او رب غستار آزاد چې تر نه راځي څونه قیمتي خبره رب بل هیڅ نه غواړو رب ستار آزاد غواړو دا یو وجد مو دی رب دا یو وجد پوره چې ترانه خوشاله شي کټول جتونه پوره دي صحت مشتا بنگلا مشتا محل مشتا زمکه مشتا بلا ارس مشتا اولاد مشتا بیبي مشتا والله رضا نه دي دې څه پیدا شو اے پاک پروردگار زمو سونه حاجتونه دې خپل پاکو خستنونو په وسیلې سره زموږ درس ملګرو تمام مشکلات آسان کړه با اتم خپل رضا نصیب کړه با اے پاک پروردگار دې درس قرآن کې موږ ته اخلاص نصیب کړه رب دې برکات دې غانوارات دې درس دې ملګرو ته دې محلې ته دې کلیوالو ته نصیب کړه اے پاک پروردگار دا څونه مسلمانان د علاقې د نورو کلونه رب ستاسو عظیم کتاب ترازی رب دې خپل عظیم کتاب دې درس برکت سره د دې جوړې د خیر ډګه کړه مشکلات آسان کړه رب کړه درس دې ملګرو کې څوک بیمارانی یې پکورونو کې څوک بیمارانی اے پاک پروردگارا د صحت خزانه د تاسو لري ربا صحت کامله عاجله دائمه مستمره او نصیب کړه اے پاک پروردگارا زمونږ مالونه بدنونه اولاد صلاحیت استعداد د خپل رضا لپاره استعمال کړه اے پاک پروردگار رسول مسلمانان د دین په کوم شوبو کې مهنت کوي اے پاک پروردگارا ته غټول سره خپل نصرت شامل حال کړه اے پاک پروردگارا دلته چې موږ د جامعه شروع کړې ده اے پاک پروردگارا د دې د ظاهري او باطینی تعمیر تنظیم وکړه رب سونه مسلمانان په دې لار رضی او د جامعه ته ګوري او دای سوچي چې دلته به مهمانان رسول قال الله قال الرسول دکې دلته به خلق قران دکې احادیث بس دکې دین بس دکې بیا به علاقو کې د نشر او اشاعت او دعوت او تبلیغ کوي او خوشحاليږي ورته دعاګانې ورته کوي ربا اغه د جوړې د خیر ډکه کې ربا
کورونو کې برکتونه نصیب کړه ربا رب کم مسلمانان دي اغیر درس قرآن سره دینی مدارس سره دې سره لګو نشتا شوق نشتا ذهن کې ربا وسوسې دي اے پاک پروردگار دې ذهنونه پاک کړه ربا ذهنونه پاک کړه ربا د خپل حبیب اے پاک پروردگار د خپل ذات او د دین او د قرآن او سنت د مراکزو دې پړونو کې په خیالاتو کې محبت پیدا کړه ربا اے پاک پروردگارا مونږ ته کامل ایمان نصیب کړه ربا مونږ ته کامل تقوا نصیب کړه ربا اے پاک پروردگارا مونږ ته په دین تل آسان کړه ربا اے پاک پروردگارا زمونږ د مرګ نه مخ کړه ربا ته زمونږ ناراضي شه ربا مونږ ته تراغي مرګ مورا ولې ربا تر سوچ را نه تر دي شوی نه اے پاک پروردگارا ته د خپل رضا اعلان وکړه ربا او دا سره ناراضي شه ربا چې بیا نه اس کله خپنه شه ربا اے پاک پروردگارا مونږ د ګناهونو زه ته منځ دې کې ربا د ګناهونو نه زموږ نفرت پیدا کړه ربا د نیکو کارونو سره زموږ محبت نصیب کړه ربا اے پاک پروردگارا چا اولادی سترګو یخواله او تو ګرځي ربا ربا چا اولاد ني نیکان صالحان با عمل اولاد ته نصیب کړه ربا چا کورن ني آباد بدین او دیندار سره کورن آباد کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی اصحاب اجمعین برحمتک یا